او صحابه عبدالله بن حذافه رضی الله عنه په دې ونه باندې چې کله سیلۍ راشي دا اپله دې پله کېږي خو د کجورې ونه په وس ماتېږي نه، دا مضبوطه وي، دا سیلۍ نشي خوځولی په وس باندې، دا تنه دا ډېره زیاته مضبوطه وي. دقه شان دی په مسلمان باندې کو تکلیفونه راځي خو دی به خپل ایمان نه پرېږدي، دا ایمان هم دقه شان دی مضبوط. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه دا هرعقل بادشاه نیولی په یو جنګ کې ګرفتار شوی و. نو دې چې کله ګرفتار شو د سره نور ملګري وو، نو په دې باندې اوبه بندې کړي، اوبه به ونه نه ورکوئ. بادشاه له لومبې لالچ ورکړو چې زه تاله خپله لور در کوم، د خپلې لور نکاح در سره هم کوم او نیمه بادشاهي هم در کوم، یو صوبې ګورنري هم در کوم، خو داسې وکړه ایمان پرېږده زموږ دین ته راشه. ده ورته داسې سترګه وواله، د سترګې رب برابر هم ایمان پرېښودو ته تیار نه. بادشاه چې پوه دی په دې خپل ایمان باندې مضبوط دی، نو ورته وایي داسې کار وکړئ په دې باندې خوراک او څښاک بند کړئ. 3 ورځې دی اوبه پې بندې کړې، خوراک یې پې بند کړو، 3 ورځې پسې راوکاږل. ورته وی د لوږې نه او د تندې نه مو وجنمه خو ایمان پرېږدی. ده ورته وی چې که ته هر څه وکړې که نه ایمان پرېښودو ته تیار نه وي. ډېرې ورځې بیا واپس وردن نه کړل او تر ډېرو ورځو پورې وږي او تږي وساتل او ورسره یې بیا ریته کړې د خنزیر غوښه کېښوده، شراب یې ورته کېښودې. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه ته ملګرو وی چې موږ د لوږې نه مړه کېږو، د تندې نه مړه کېږو، او قرآن مجید کې الله فرمایي چې انسان مجبوره شي یا دومره مجبوره شي چې دی مړ کېږي، نو که دی د خنزیر غوښه وخوري نو الله تعالی اجازت ورکړی دی په دومره مقدار سره چې ځان مړي هم ډېر نه، یعنې دومره وخوري چې صرف د مرګ نه به بچ شي او د خوند دپاره به یې نه خوري. او که یو سړی دومره تږي شي چې دی مړ کېږي، مرګ ته ورنږدې شي، مړ کېږي، ده ته اوبه نه میلاویږي، نو که شراب پراته وي، حرام څیز هلته کې پروت دي، نو دی په دومره مقدار سره څکلی شي چې دی په صرف ژوندی پاتې شي، د خوند دپاره به یې هم نه څکي او په ډکه خېټه به یې هم نه څکي. نو ملګرو ورته وایي چې دا خو زموږ دپاره حلال دي، په دې ټایم کې جایز دي زموږ دپاره. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه وفرمیل ورته وایي دې ټایم کې زموږ دپاره جایز دي، خو په دې باندې د کافر بادشاه زړه خوشحالېږي، د دې وجې نه زه تاسو ته هم چې دا به نه خورم. بلکل ژړ شوي وو، غورځېدل به په لاره باندې، خو هغې اوبو ته یې خوله کړې نه ده، هغه شرابو ته یې خوله کړې نه ده. بیا راوسته ورته وایي عبدالله بن حذافه ته یې وجنم دی. هغه وایي ومې وجنه، بس ختم به شو، الله سره ملاقات وشي. د تیلو یو غټ ډرام یې وکتو او هغې کې تیل وخوټ کول او عبدالله بن حذافه رضی الله عنه راوستو، ویې دره هغه ډرام ته او د هغه یو ملګری راوستو، دا تیل داسې خوټ کېدل. وي دا د ده یو ملګری راوستو، وینیسو او دې تیلو ته چې څنګه ورلړه کړو که نه، نو کتابونو لیکلي چې د رسېدو سره یو چس ناره کړله، هډوکي جدا شو، غوښه جدا شو، ختم شو، بلکل په هغه تیلو کې ختم شو. ورته وی عبدالله بن حذافه دې ورته روان کړي، وي دې مو وغورځوي دغه شان چې کله عبدالله بن حذافه روان کړو دې تیلو طرف ته، وي دې په ژړا شو. دې ډېر بهادر و، جنګجو. نو چې کله دې تیلو طرف ته روان کړو دې په ژړا شو، وي دې چې کله په ژړا شو نو بادشاه هرعقل حکم وکړي وی راولئ، کېدای شي وړه کې لږ رحم راغلي، یریدلي، چې راوستو. نو ورته وی زما حقه خبره ده، نیمه بادشاهي در کومه، د مرګ نه به هم بچ شي، د خپلې لور نکاح در سره هم کومه، صرف دومره وکړه ایمان پرېږده او زموږ په دین کې ورداخل شه. هغه ودی بادشاه وی زما د اوښکو غلطه ترجماني مه کوه، ما په دې نه دي جړلې، زه یو سیکنډ چې کوم دی ایمان پرېښودو ته تیار نه یم. وی ولې دې وجړل؟ وجړل مې په دې چې تا کله زه را روان کړم که نه او زه دې تیلو طرف ته راتلم، نو ما زړه کې خیال راغی چې کاش زما په دې وجود کې دومره ساونه وي څومره چې زما په دې وجود ویښته وي، او چې یو سا زما په دک حال باندې وتې، په کوم حال چې زما د دې ملګري سا ووتله، په دې مې وجړل چې زما دک یو سا ده، دا به د اسلام دپاره اوزي ختم بشي. نو په دې ژاړم چې ډېر ساونه مې وي او یو دک شان دې وتې، څنګه چې زما د دې ملګري ووت. هغه یې پوه دې سره څه نه کېږي. خپلو ملګرو ته یې ودې کتل، اسلام داسې دین دی او ایمان داسې یو څیز دی چې دا یو پیر زړه ته ورداخل شي، دا بیا په یرو سره چې کوم دی نه وځي د زړه. ورته ویې ښه پرېږدم دی، خو داسې کار وکړه چې زما دا تندې ښکله کړه. نو دی بیا هم وروستو شو، یاره د کافر بادشاه دا تندې نه ښکلو. خو ملګرو ورته وویل حضرت وي دې کې څه چل دی، خو ښکلی که نو مونږ به خلاص شو که نه. نو ده ورته وی ستا دا تندې ښکلومه، خو په یو شرط باندې، وي صرف ما به پرېږدې او که زما دا ټول ملګري به پرېږدي، وي که صرف ما پرېږدې ستا تندې نه ښکلوم.
زه د شهید شم دلته کې او که نه ټول ملګري راله پرېږدي بیا به یې ښکل کړم یو ټول ملګري دله پرېږدم نو ده بیا هغه دا حراق را تندې ښکل کړو د ټولو ملګرو دپاره حضرت عمر چې خو د بیا پته ولګېدله او هغه بیا د ده لپاره ډېر خلک د ده د استقبال دپاره راایستي وو چې عبدالله بن حذافه رضی الله عنه د خپلو ملګرو دپاره د یو کافر بادشاه تندې ښکلې کړې دي د ده مونږ استقبال نو ایمان داسې څیز دی چې دا یو پېر زړه ته ور داخل شو دا وتل بیا ډېر زیات ګران دي نو دلته ځکه مثال د ایمان ورکړی دی چې څنګه د دې کجورې دا زیړې مضبوطي دقه شان به د مسلمان ایمان مضبوطي اوس هم په دې دور کې د هر مسلمان الحمدلله ایمان مضبوط دی خو موږ نه څوک کړ روپۍ راکړي څوک په ایمان پرېږدی نشو پرېښودی الحمدلله دا غازي خالد فیصل چې و په عدالت کې هغه ګستاخ رسول مړ کړو ماشوم و خو په زړه کې ایمان مضبوط و هغه ته دا ښکارېدله چې زه به د دې جیل نه نه وځم زه به دې کې مړ کېږم هر څه ته یې غاړه کېښودله خو په عدالت کې هغه کافر چې کوم دی مردار کړو ګستاخ رسول یې مردار کړو دا زړه کې ایمان مضبوط و که نه زموږ د ټولو په زړه کې الحمدلله ایمان دا مضبوط دی مسلمان په خپل ایمان باندې سودا نه کړي د دې مثال الله تعالی ورکړلی څنګه چې د کجورې دا ونه د دې دا زیلې مضبوطي دقه شان به د مؤمن په زړه کې چې کوم دی ایمان مضبوطي څنګه چې د دې ونې د کجورې دا څانګې دا بره وي دقه شان د مؤمن دا اعمال په بره باندې ځي الله تعالی طرف ته قرآن کې الله تعالی فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا اعمال دا چې کوم دی نیک اعمال دا په بره باندې ځي الله تعالی نو زیلې هم مضبوطي دي څانګې اعمال دي دا په بره باندې الله تعالی ته ځي او بیا الله تعالی د هغې اعمالو په برکت سره ثمرات را لیږي میوې را لیږي د ښکلې فیصلو په شکل کې میوې را لیږي نو د دې دا میوې او د نیکو اعمالو دا میوې دا همیشه دپاره وي د دې مثال د مسلمان سره ورکړل